داغه حکومتو عام هم نو منلی ملزبه د پاکستان حکومت اله منم چې په کوم ورځ په پاکستان کې د شرعي نظام اعلان وشي تاسو دوا پکار ده په جیلونو را باندې صرفې نه دي کړي په جرمانو را باندې صرفې نه دي کړي خو چې چا زه په جیل کې قیوم خان په جیل کې اچولی وم خدای مړ کو ما جنازه وکړه ایوب خان په جیل کې پایلي قوانینو سره نښتي وو لاړو تورو خاورو له مې ورسولو ورپسې یحیی خان نیولی وم مارش الله کې 4,000 روپۍ جرم کم او د کوواټ په جیل کې اچولی یم لاړو تورو خاورو له مې ورسولو بوټو خان یې ونیومه عام تورو خاورو له لاړو دا بل لا هوښیار دی نو که یې ونیوم دی هم مردارېږي نو په جیلونو والله که صرفې کړي دي او نه ترې یریږم ایمان مې دی او د پاکستان ځان دوست ګڼم د پاکستان د قوم ځان دوست ګڼم د ملت ځان دوست ګڼم چې پاکستان به اعلی پاکستان شي اوس پلیتستان دی اوس دې ته پاکستان ویلم خله ماته شه اوس پلیتستان دی دا به اعلی پاکستان شي چې د پیرنګي قانون ته لري شي او د دې قانون د جناب محمد رسول الله نعرہ تکبیر په مکه کې ما تپوس وکړو چې دلته عدالتونه ما ته وایي چې مافي هنا عدالت مافي دلته عدالتونه کم دي مجسټریټ نشته سیول جج نشته سیشن جج نشته های کورټ نشته سپریم کورټ نشته هیڅ نشته د ټولې مکې ښار یو امیر دی یو امیر معلم نه مې تپوس وکړو چې دلته عدالت کټویل نه دلته په کلونو کیس نه کیږي نو عدالت چاله جوړ کې یو امیر دی غلی نیولی نه چې بیا ته لاس غوڅ کړی زناکاری نیولی نه چې بیا سنګسار کړی شرابي نیولی نه چې بیا په درو والی خبره خلاص د منټونو خبره ده دلته به په کلونو د خدای مخلوق د خدای په عظیم سړی به هم درنه مړ شي او بیا ګرځه وکیلانو پسې د مجسټریټ د وکیل فیس الله دې امان راکړي د جج د وکیل فیس الله دې امان راکړي های کورټ او هغه خو وایي چې زه به درته په سدرة المنتها کې باس کوم زما خو 15,000 روپۍ لا چې دا غوړ غوړ دي دوی ورپسې د لاهور نه د کراچۍ نه وکیلان راغلي یو د کور روان شو بل د کچرۍ او تاڼې ټکورې لنګ کی که تاسو شریعت ته راشئ 302 کیس یو ګنټه کې یو ګنټه سړی سړی مړ کو ګوان پې تیر شو لاسونه یې درته رستو وتړم او ټوپک دله درکړم چې ولی بس خبره خلاصه شوه خلاصه شوه زناکار دې ونیو ګوایي پې وشوه میدان ته راوباسم او داسې کلي ته اعلان وکړم چې راځئ ولئ بس وی ولئ دې کاڼو کې خښ کوي خبره خلاصه شوه غلا یې وکړه او شهادت پې وشو دې ځای کې ته لاس غوڅ کړه خو چې څوک یې ګوري ړبې بوګنیږي چې بیړه یې غرقه شه دا حکما دا چلو کو وایي په ایمان ملک به امن شي که نه شي نن ستا ملک امن شته کور امن کې نه دی بچی امن کې نه دي اولاد امن کې نه دی ځان امن کې نه دی غړم بشي بم بخلا شي لشل کسب پکې والوزی پتہ به نه لګي چاکڑے 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 تحقیقات ہو رہے ہیں تحقیقات ہو رہے ہیں دا زمون ملک دی نازیزانو لکی او درد پیدا کئی چې خدای ترغه با پارام نکینو چې ترسوم د پاکستان قانون بدل کړي نه ترغه دا ایمان پیدا کئی نو که په دې جذبه مرګم در تراشي نو ان شاء الله چې خدای بمبخي او که په دې جذبه در ته مرګ را نغه نو بخنه امروره ګرانه ده خدای پر راسته کنم په مالګو خدای وبخي او نه دا 2 روپۍ چې مال په قبر کې راکړي نم خدا راسته کې په دغه خدای مال 2 روپۍ راګه مې زه چې چرته جنازه کې پیښ شم کنه
نو د غریبانو لا روپۍ ورکړي دا اسقاتونه نه وي شي په دې څه چل دی دا دیرو کې که نه اسقات تاسو کلي کې خو به هم ویش نو ما چې وګورو نو ما پسې 50-50 روپۍ راوړي او غریبانو له داسې روپۍ 2 روپۍ چې د خدای سپېرئ هلکه دا ولې وایي ته لږ غټ ملا یې که نه نو ما ته وګورئ اسقاط فدیه ده د اعمالو د میت دې دپاره اخذ د مسکین شرط دی هغه سړي له به یې ورکې چې نه غرمه خوړلي وي او نه بېګاله درک لګي ما په دې خبرو پوهېږئ که ماله دې راکړي کور دې وران شه غر کې د پلار نیکه دې غرق دی ماله ولې راکړي